احادیثو کی ذکر شوی دی یو سیٹ تا پدی کی یو اہم عبادت دے چکم ترو جوے لیکیگی داغی فضائل او داغی ثوابنا او داغی حکم ام پا قرآن و حدیث کی ذکر شوی دی یو سیٹ تا پدی رمضان المبارک کی یو بل عمل دے چی اغیتا د تراویح و عمل ویلے کیگی د دی خپل فضائل دی پا قرآن و حدیث کی ذکر شوی دی یو سیٹ تا پدی کی یو بل عمل دے چی اغیتا د اعتکاف عمل ویلے کیگی داغی ثوابنا او فضائل ہم قرآن و حدیث کی ذکر دی نو محترم دا یو عجیبہ میاشتا پدی کی دیر فضائل او دیر ثوابونه دي منگو تاسو یو سو خبر بعد تراویح مبارکی کو د دې حکم دا رسول الله مبارک کړه دے د دې ثواب څه شه دے د دې بارکی یو سو خبر کو تراویح دا د ترویحتن جمع دا ترویح ویلے کیگی آرام تا د سلو رکاتو نپس لک شانتی آرام دا پکاری دیتا ترویح ویلے کی کتاسو خیال کری وی چکل دو رکات اوشی نو قاری سے وہ یا حیو یا قیوم او چکل سلو رکات اوشی نو بیا بازی قاری سے چکم دے لکه اوس مختلف دعاګانې سو 25 پیری درود شریف ډیرو علماء بویلي ډیرو علماء دریم کلمه ویلي نور داسې دعاګانې دنیا لګي وګدي دي نو تقریبا دې کې ټیم په نسبت دا 2 رکعاتو زیات لګي نو دې ته آرام ویل کیږي چې تاسو سلو رکعاتو کې لک شان دي آرام وکړي لکه په بیت الله شریف کې بچ کلا سلو رکعات تراوی کی دلی نو بیا به د آرام موقور کول دوی په پکی یو طواف کولو نو یو طواف و مکمل اوکو بیا به اغین پس بقایا نور سلور رکعات کیدل بیا به باغی کی یو طواف کولو دا د آرام د پاره به دا ټیم ور کولو په مسجد نبوی کی بچ کله تراوی کی دلی باغی کی بچ سلور رکعات وشو نو د آرام د پاره به ټیم ورک لگا وقفه بے کولا پاگا وقفه کی بس سلور رکعت نوافل بیا نور اغوی کو نو ذکر خو امام مالک رحمت اللہ علیہ داغی پنیز باندی تراوی دا 36 رکعت دی نو محترم و مقصد میں دا خبر دا دے چھ تراویح دا دا ترویحتن جمع دا ترویحتن آرام تویلے کی گی سلور رکعت نپس مولوی سیب امام سیب پنسبت دا 2 رکعت وقفه زیادہ کئی نو ذکر دا تراوی ویلے کی اس رسول اللہ مبارک خپل د خپل په زندگی کی دا عمل کرے دے احادیثو کی راضی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رس تراویح تروتو سناس صحابہ چکم موجودو اغوی د رسول اللہ مبارک سره ادره د تراویح وکړلې په سبب باندې صحابه خو ډیر شوقي د عبادتو هغه زمنګ بشانتی نو چې پاول 5 ورځو کې جمعه ډکی په شپږم ورځ بیا خالی شي په دویم ورځ کله صحابو ته پته ولګي د جمعه نورم ډک شو چې دا خو یو اهم عبادت رسول الله مبارک چالو کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابو ته تراویح منځ کو په دریم ورځ صحابه نورم زیات شو مسجد نبوی مکمل ډک شو بهرم ته کسان ودرېده رسول الله مبارک بیا د تراویح منځ کو پس څلورم ورځ صحابه نورم زیات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانه وته صحابه ټول پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سحر ټیم کې وروته وای اے صحابه ما ته پته ده چې تاسو به ټول را جمع شوي وای د تراویح د پاره خو زرونه وتما وجه سیاده کا وای ز ذکر او نو وتما
خشیت ان تفرض علیکم زو یریدما چې پتا سو باندې تراوی دا فرض نشي زکه زره اون وتما د تراویح د پاره نو رسول الله مبارک د خپل په زندګۍ کې هم دا دومره بهترین عمل د تراویح دا کړی دی بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې چې کله دا واقع شو بیا هم خلکو تراویح کولې خو ځان لوي کول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې هم چې کوم د خلکو تراویح کولې صحابه هم تراویح کولې خو ځان لوي کول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت وقت دا لګمو او دی کې فسادات او جنگ جګړه ډیر سیواوي بیا چې کله د عمر صاحب زمانه راغله ارس برابر شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ جمعه ترادن نشو ولې د نبی علیہ السلام په زمانه کې هم خلکو ځان لکول د ابو بکر صاحب په زمانه کې هم تراویح ځان لکیدل څه ډلې بدلته ولاړی د عمر صاحب په زمانه کې هم ځان لکیدل مسجد نبوي کې نو یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ رادن نشو ار الناس متوزعين خلق یو کته چې ځان لولاړ دي تراویح کوي سالت سه به ولاړ دي سدلته ولاړ دي دا یاد ساتي موږ چې کله دا مسله کوو چې په جمعات کې دویم جمع نه کیږي په جمعات کې د علاقې والا د پاره دویم جمع نه کیږي نو موږ نه څوک بختنه کوي چې دا ولې نه کیږي نو دې کې چې کوم نه وجه دا چې د جمع اهتمام به ختم شي د جمع عظمت به ختم شي بیا په بیٹک کې تم 500 کسانو سره ناس سي او ځان لبل تراشه او یو به مخ کې او سلور بور بس شاده جمع بور کې نو د جمع چې کوم اهتمام دی عظمت دی بلریش نو ځکه من خلکو ته چې دا ناروا ده رسول الله مبارک خپل راغله او مسجد نبوي ته راغو چرته سفر لتلو او مسجد نبوي ته راغلو علن کې صحابه خو چې منځ سره کړو نبی له سلام کور دلارو الته منځ کو وجه څه بیان کا وای اسنه چې بیا خلګر سره راځي درې سلو کسان جمع ورکي نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ جمعه تر ار الناس متوزعين خلق ځان لتراو ته ولاړو ورته وی مالی اراکم متوزعين مال سشوی چې زتا سو ګورم ځان لولاړي وانتم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو رسول الله مبارک صحابي على اجمعكم على تحت امام واحد زتا سو د یو امام لاندې جمع نه کما ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل او تمیم داری رضی الله دی په نمبر وار سره تراوی ورکولې هغه ته فرمایي را شو درېږي ابی ابن کعب ودرولو فرض منځ خپل او عمر رضی الله تعالی او وتر به خپل کو کتابونه لیکلي دي وتر به خپل کو فرض منځ به خپل کو او تراویح د پاره ابی ابن کعب رضی الله تعالی او تمیم داری رضی الله تعالی عنهما دای وټاک وای تاسو به کوم د تراویح کوي باقاعده عمر رضی الله تعالی عنہ ټول گورنرانو د خط ولېګلو چې د تراویح منځ رسول الله مبارک هم کړه ټول کړه تاسو هم په جمع سره کوي تراویح منځونه دا دومره لوی عمل دی بیا چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی الته باقاعده عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول گورنرانو ته ولیکلو چې دا یو سنت عمل دی او په دې باندې عمل ضروری دی تاسو ټول به تراویح کوي بلکې حسن رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای زما پلار علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې به خپل د تراویح امامت کولو او د علی المرتضی رضی الله تعالی په زمانه کې هم د تراویح اهتمام بلکې علی سے فرمایي وای اللهم نور قبر عمر اے الله د عمر رضی الله تعالی عنہ په قبر باندې نور راوره وجه څه بیانې کما نور مساجدنا لکه څنګه چې زمون په مسجدونو کې هغه نور پیدا کړی دی دا خو په لدري سلو کسانو درېدل نو محترم عرض می دا کولو چې تراویح رسول الله مبارکم کړه دومره عظیم الشان عبادت ته تراویح ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہم کړه دے تراویح عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کړه دے تراویح عمر رضی اللہ تعالی عنہم کړه دے تراویح علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کړه تراویح سمر صحابه دا غینه پس راغلی امیر معاویہ تر نن تاریخ پوری د امت اجماع په دی باندې راشي تراویح دا سنت موکده او نکول والای ګناګار دی